انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو زموږ استادو دغه جلسه او پروګرام چې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د عظمت په حواله سره منعقد دي. محترم ګڼ شمېر علما او مشایخ تاسو ته تفصیلا قیمتي بیانونه وکړل. روسته به معنی انشاءالله العزیز علما تاسو ته بیانونه کوي. زه د وخت په مناسبت سره مختصرو الفاظو کې په خپل عنوان څو معروضات عرض کوم. محترم صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په باره کې زموږ استادو د مسلمانانو اهل سنت والجماعت عقیده د ادم صحابه کرام بعد الانبیاء افضل المخلوقات دي، یعنی د انبیاء کرام علیهم السلام نه وروسته په دغه کائناتو کې د صحابه کرامو لوی درجه او مرتبه ده. دویم نمبر صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین محفوظ دي، یعنی د الله رب ذوالجلال په مخلوقاتو کې انبیاء کرام علیهم السلام معصوم وي د ګناهونو نه. د انبیاء کرام علیهم السلام نه علاوه بل څوک په دغه امت کې په کائناتو کې په انسانیت کې معصوم نشته دی. عصمت دا د انبیاء کرام علیهم السلام خصوصیت دی. لیکن د صحابه په حواله سره د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې صحابه کرام محفوظ دي، الله رب ذوالجلال د ګناهونو نه ساتلي دي. دریم نمبر زمونږ استادو د عقیدې جز دا دی صحابه کرامو باندې تنقید کول حرام دي. نمبر 1 صحابه کرام بعد الانبیاء افضل المخلوقات دي. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د ګناهونو نه محفوظ دي. نمبر 3 په صحابه کرامو باندې هر قسم تنقید کول دا حرام دي او دا غي وجه سره محترمو زه تفصیل ترزم صرف درې وجه تاسو په وړاندې عرض کوم. تاسو وګورئ د ټولو اول د نبی صلی الله والسلام نه د دین عزت کول کې مخکې امت ته نقل کول کې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دي، یعنی صحابه کرام زمون د قران راویان دي، زمون د قران مجید سند دي، احادیث مبارکه کې د رسول الله امت ته نقل کړي دي. صحابه کرام د نبی صلی الله والسلام نه اغستری امت ته نقل کړي دي. د نبی صلی الله والسلام دین او شریعت د نبی صلی الله والسلام نه اغستون کې او نقل کول کې اوریدون کې صحابه کرام دي، مخکې امت ته رسول کې مخکې امت ته نقل کول کې صحابه کرام دي. یو څوک که صحابه کرامو باندې تنقید کوي، د صحابه کرامو په عظمت باندې حمله کوي، د حمله په قران باندې کوي، د حمله په احادیث مبارکو باندې کوي، د حمله د رسول الله په سنت باندې کوي، د حمله په شریعت باندې کوي. د وجن مجدد الفسانی رحم الله رد روافض کې د روافضو اعتراضات نقل کوي، هغوی ته جوابات ورکوي. یو ځکه د یو اعتراض په جواب کې عجیبه خبره نقل کوي. روافضو اعتراضات کول یو اعتراض داو چې عثمان غنی رضی الله عنه په مالی غریبت کې خیانت کړی دی. مجدد الفسانی الته عجیبه جمله ارشاد فرمایي، الته رد روافض کې لیکي وی الزام برخلالس کم اعتراض چې دیو د عثمان په لاس باندې کوي، د عثمان په دغه لاس باندې قرآن راجمع شوی دی، د عثمان دغه لاس د قرآن جبه کول کې دی، د عثمان کم لاس چې په مالی غریبت کې خیانت کړی وي بیا به خامخا د عثمان دغه لاس هغه په قرآن کې هم خیانت کړی وي. دغه اعتراض د عثمان په لاس باندې دی، دا اعتراض په قرآن باندې دی. د دې وجه علما ذکر کوي په صحابه کرامو باندې اعتراض کول، په صحابه کرامو باندې تنقید کول دا در اصل په قرآن باندې اعتراض دی، دا در اصل په اسلام باندې اعتراض دی، دا در اصل په شریعت باندې اعتراض دی. دې وجه په صحابه کرامو باندې تنقید کول حرام دی. دې وجه د صحابه کرامو سره عقیدت ساتل، دې وجه د صحابه کرامو د عظمت اقرار کول د په ممتاز ضروري محترم. دویم نمبر کتا سو وګورئ
رسول د صحابه کرامو انتخاب رب ذوالجلال په خپل کړی دی. زموږ تاسو عقیده ده نبوت دا وهبي سیزوي کسبي نوي. یو سړی کډیر روزي نسی، یو سړی کډیر جهادونه کوي، یو سړی کډیر تبلیغونه کوي، یو سړی ک تهجد کوي، یو سړی کډیر حجونه کوي، یو سړی کډیر نیک اعمال وکي. په دې سره یو انسان نبی نشي جوړېدلی. همدغسې زموږ تاسو عقیده ده څنګه چې نبوت وهبي دی کسبي نه دی، همدغسې صحابیت دا وهبي دی کسبي نه دی. یو څوک په ډېرو اعمالو سره صحابي نشي جوړېدلی، بلکې علماو لیکلي دي. زما د نظر نه څو کتابونه تیر شوي دي. مفتی شفیع صاحب نور الله مرقده مناقب صحابه کرام کې نقل کړي دي. هغه په خپل مقام صحابه کرام کې لیکلي دي. علما دغه خبره لیکلي ده که چېرته په عمل سره، چېرته په کسب سره، چېرته په کوشش او مهنت سره، چېرته په نیکو اعمالو سره یو څوک صحابي جوړېدی شوی، بیا به امام ابو حنیفه رحم الله لوی صحابي وی. لیکن څوک په خپل عمل سره صحابي نشي جوړېدی. صحابیت دا د رب ذوالجلال انتخاب وي. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان الله اختارني واختار لي اصحابي. الله زغور کړی وا، زه منتخب کړی وا، زما د پاره صحابه کرام منتخب کړي دي. ګویا په صحابي باندې اعتراض دا د رب ذوالجلال په انتخاب باندې اعتراض دی، او د رب په انتخاب باندې اعتراض کوونکې کله مسلمان نشي پاتې کېږي. دریم نمبر اور تنقید، دریم نمبر د صحابه کرامو تربیت رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کړی دی. کله تاسو کتلی وي یو استاد خپل شاګردانو ته سبق وایي، د هغې شاګردان ټول ناقابله وي، یو شاګرد هم په هغې کې قابل ورخیږي، یو شاګرد هم دغسې پیدا نه شي. د هغه جماعت د هغوی د شاګردانو هغه په معاشره کې یو دغسې نمونه جوړه نه شي، یو دغسې هغه نمونه جوړه نه شي چې انسان مثال کې پیش کړي. دا ناکامي په اصل کې د استاد ناکامي شمارلی شي. دې وجې ده د صحابه کرامو تربیت رسول الله کړی دی. د صحابه کرامو استاد رسول الله ہو، صحابه کرام د رسول الله شاګردانو که هلته کم کمی پیدا کړي د دې نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېږي. که هلته د تنقید کومه لاره ته ګلابې، دا تنقید به په رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته ځي. دې وجې ده قرآن هم لارې د تنقید بندې کړي دي. احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما او تاته واسطه راکوي الله الله فی اصحابي. ما او تاته وایي د الله نه ویرېږئ، د الله نه ویرېږئ. زما صحابو په باره کې جبې بندې کوي، زما د صحابو په باره کې خپلې جبې مه خوځوئ. دې وجې نه که کله تاسو وګورئ قرآن مجید په دې باب کې کلاو کوي. که کله د صحابه کرامو د علما فرمایي یوه غلطي شوې وي، اول نمبر دغه غلطي یادول دا ځکه صحیح نه دي چې دا دور د تربیتو او د دور د تربیت یو غلطي راغستل هغه یادول دا د انسان په حماقت او جهالت باندې دلالت کوي. تاسو وګورئ کله د یو قاري صاحب دی روژه کې ختم کوي، یو څوک پسې په دې بنیاد باندې باسي قاري صاحب رسته شه. ولې رسته شمه؟ پرون چې تر قاري صاحب مخې ته ناست وي، استاد مخې ته ناست وي، تا په یو سبب باندې پنځه غلطیانې کولې، تا الف با تا نشو ویلې، تا بسم الله صحیح نشو کولې، تا سورة الفاتحه صحیح نشو لوستلې. نن که څنګه مخکې کېږي موږ ته قرآن اورې، د قرآن ختم کې هغه به ورته کم اخله هغه وخت زما د تربیتو زما د زده کړې وو. د دې وجې نه صحابه کرامو نه که کومه غلطي شوې وي هغه دور د تربیتو، د دې وجې نه د دور د تربیت غلطي راغستل هغه یادول اول دا د جهالت دلیل دی. دویم نمبر صحابه کرامو د هغه غلطۍ نه وروسته دغسې توبه ویستې ده، د هغوی د توبه هغې د معافۍ د هغې د توبې د قبولیت اعلان قرآن کې شوی دی. رضی الله عنهم ورضوا عنه علماء مثال پیش کوي. تاسو وګورئ د احد په میدان کې نبی علیہ السلام په یو غونډۍ باندې صحابه کرامو جماعت مقرروي، ورته وایي فتح وشي که شکست وشي، خو تاسو به دغه ځای نه پرېږدئ. لږ وخت کې میدان نقشه بدله شوله، صحابه کرامو ته رب فتح ورلرله، مسلمانانو ته فتح ورلرله. هلته صحابه کرامو خپلو کې اختلاف شروع کړو. یو ډله ورته وایي یو طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام زموږ انتخاب د دې دپاره کړی و چې د دې طرف نه د حملې خطره ده، هغه خطره د حملې ختمه شوله. دغه صحابو جنګ هم کړی دی، ستړي شوي دي، زخمیان پکې دي، اوس هغوی مالي غنیمت هم راغونډوي، بل خدمت کوي. مونږ به ورشو دغه باقي خدمت به مونږ وکړو. امیر صاحب منع کړله، بعضې کسان منع شو، بعضې بنه نه شولو. د هغه طرف نه حمله وشوله او نوبت دې ته ورسېدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه
مبارک شهیدان شو بدن مبارک زخمی شو صحابه کرام شهیدان شو خبر هغه حد ته ورسېدله الله پیغمبر چې کله راځي خپل تر ګوري بعضې صحابه کرام ګوري مسلې شوي ده بدنونه ټوکړې ټوکړې شوي دي الله د پیغمبر مبارک د سترګو مبارکو نه اوښکې دارې وهي دومره لویه خبره دومره لوی نقصان نه پسم صحابه کرام چې کله واپس کېږي سورې آل عمران اوچت کا قرآن راځي لقد عفا عنکم او صحابه ما تاسو ته معافي کړې ده لام توتیه په ماضي باندې داخله شوې ده د قسم معنا پایده کوي زما د قسم ما تاسو ته عفو کړې ده دوه رکو مخکې راځي لقد عفا عنهم پیغمبر تم ورته ووایه ما دیو ته عفو کړې ده ما دیو ته معافي کړې ده لږ مخکې وایي پیغمبره واستغفر له دیو دپاره بخښنه وغواړه مفسرین وایي دوه ځای اعلان وشو بیا د بخښنې غوښتو ضرورت تو جوش تدے دوزے اعلان وشو بیا د بخښنې غوښتو ضرورت څه دی علما فرمایي وجه دا وه صحابه کرامو ذهن کې هم دغه خبره وه موږ دومره لویه غلطي موږ نه وشوله دومره لوی نقصان وشولو که چېرته موږ دا غونډۍ نه پرېښودلې زموږ نه بعضو کسانو دغه غلطي نه کولې شاید چې دومره لوی نقصان نه وی رسېدلی د هغه ذهن د صفا کولو دپاره نبي علیه السلام ته الله فرمایي واستغفر له پیغمبر د دیو دپاره بخښنه وغواړه یعنې قرآن مجید موږ او تاسو ته د تنقید هر لاره بنده کړله هر پوله بنده کړله په هر لارې راته پوله ووهله چې خبردار د صحابه کرامو ته مخې ته مه راځئ بلکې تر دومره پورې زموږ علماو لیکلي دي امام ابو زرعی عراقي رحم الله د امام مسلم رحم الله استاذ دی هغه فرمایي اذا رأیت الرجل ينقص احدا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فعلم انه زنديق کله چې ته یو کس وګورې د رسول الله په صحابو پسې بد رنوي په علم یقیني سره پوه شه دا سړی زندیق دی تر دومره پورې زموږ علماو لیکي حافظ ابن کثیر رحم الله لقد رضی الله عنه آیات دلاندې عجیبه تفسیر کوي فرمایي یا ویل من ابغضه او من سبه یا افسوس په هغه خلکو باندې چې د صحابو سره بغض سره او سبه هم دوی ته کنځل کوي او سبه بعضه یا بعضو پسې بد ردوي ابو معاویه رضی الله تعالی پسې وایي بل صحابي پسې وایي فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن د دې خلکو ایمان په قرآن کوم ځای دی اذ یسبو د من رضی الله عنه دا هغه چا په باره کې بد ردوي چا په باره کې چې قرآن وایي اولئک علی هدی من ربهم چا په باره کې چې قرآن وایي اولئک هم المفلحون چا په باره کې چې قرآن وایي اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المتقون چا په باره کې چې قرآن وایي لقد رضی الله عنهم ورضوا عنه قرآن دا وی مناقب ذکر کوي دا وی عظمت ذکر کوي دا وی شان ذکر کوي دا وی مرتبه ذکر کوي رب فرمایي دا جنتیان دي رب فرمایي دا هدایت یافته دي رب فرمایي دا کامیاب دي رب فرمایي زه دې راضي یم او دغه خبیثو نه ناراضي کېږي دیو جن محترمو د صحابو عظمت دا زمونږ ستاسو د دین اسلام عظمت دی د صحابه کرامو باندې تنقید کول دا په اسلام باندې تنقید کول دي دا په قرآن باندې تنقید کول دي دیو جن محترمو د صحابو عظمت هغه به صحابو سره به محبت ساتو عقیدت به ساتو د صحابه کرامو عظمت به چوک په چوک ځای په ځای باندې بیانو ان شاء الله العزیز او د صحابو سره محبت ساتو دا د محبت اظهار وکړو دا غي نمونه خپل بچو باندې ګرو د صحابه کرامو عظمت هغه په منبرونو باندې بیانو هغه خپل عوامو ته ورخایو کوو بکر ان شاء الله العزیز دویم نمبر زمون فضلارونه دي زاوی ته صرف یو درخواست کو تاسو العلماء ورثه الانبیاء د انبیاء کرام علیهم السلام وارثان جوړ شولې وارث هغه اهل وارث وي چې خپل هغه د خپل مشر د چا وارث چې ګرځیدل دغه په میشن باندې کلک ودرېږي دغه میشن حفاظت وکړي دغه صحیح جانشین جوړ شي دغه د وراث دغه حفاظت وکړي موږ تاسو ته وارث نسبت
نسبت شوه دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرامو تم نسبت شوه دے ماوتا با اہل وارثان علی جوڑی ہو چکر دا انبیاء دا مشن حفاظت وکو اگر مشن سنبال کو صحیح جانشینان جوڑ شو صحیح جانشینان بسنگ جوڑی گو انبیاء کرام دا خپل قوم دا قائد و نظریات و اعمال و اصلاح کولا منگو تاسو ہم اصلاح کو انبیاء کرامو دا خپل قوم دا قائد و نظریات و حفاظت کو منگو تاسو ہم حفاظت کو تاسو گوری پدے وقت دا نشر و اشاعت شعبے الحمدللہ پر دنیا کی زمان تبلیغی جماعت دے زمان نوری گڑی ذریعے دے لیکن دا حفاظت دغا شعبہ انتہائی اہم دا انتہائی ضروری دا تاسو پر دنیا کیوں کو کفر کے لگیا دے اگر خپل عقیدے دا پارا لگیا دے افغانستان کی دمر لوی انقلاب تیر شو دمر لوی کافر راغلیو پیسے لگول آغا دنیا نا دل ترا رسیدلیو دا صرف عقیدہ وچی اوی دل ترا رسیدلیو دا خپل عقیدے پا خاطر لیکن محترم اس میدانون ہم بدل شو اس جنگی میدانون دی اس فکری میدانون دی چاوی سنبار للا زمان استاسو عقیدہ نظریہ تباہ کئی بربادی تاسو کے باہرو زیدی کالجین ہوتا تاسو کے تعلیمی ادارو تا ورشی قسم دے دا اللہ دا وجود مرکرین التا موجود دی التا وی تربیت کری خلق دی رسول اللہ فخط بن نبوت باندے اعتراضات کئی بلکہ خبر ہوز دے حد کی دا پھر ورز کی دا زمان خواد سمدگری دا غریو ماتے حالات ویلا قسم دے پدے پی خبر کے دغ سے خلق سرے دا علماء بچی دا اللہ رب ذوالجلال پسی کنزل کئی زمان ستاسو کار دے چخپل عقائد نظریات علی وجہ البصیرت ازدکو اگر مخ کی ورسو محدث کبیر شیخ سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدو طلبوت علماء نصیحتوں نے کڑیو ما کیا تھا یو جملہ پر گڑیر عجیب ہوا فرمائلیو ور سمر علماء فارغی بھی دا چڑ تزی بیر فرمائلیو ور زمان چا علماء دل تکل فارغ شی دا مدرسو تلال شی تدریس کی پدین ادبان دے شرمات بدلتی تنخواہ ملاویگی سماد بچو امامت کو پدین ادبان دے سماد بچو دا کیڑو دا کولو دا پارا امات تسب تنخواہ ملاویگی سو باغی باندی گزارکو شیخ رحمہ اللہ بے طلب پر فرمائلیو ولکریو طالب دغم نیت نہیں یہ مقصد پیسے تنخواہ غستن نہیں دیر بیان تدریس پر دی بنیاد گئی چیر زمان اگر فنون مضبوط شی با علمی پختگی راشی شیخ رحم اللہ فرمائلیو تروس پر امت کے اگر علماء پیدا نشو اگر دردمن پیدا نشو چھ بزلکی دا دردوی ما خود دولس کال اللہ کال پا مدرسوں کی تیر للا وس مخیزم امت پا کم میدان کی ضرورت دے چھ زعلت استعمال شو زمان اگر صلاحیتون دلت زبکار را بلا ذرا امت صحیح رہنمائی وکما امت دا گمراہی نہ بچ کما موتام چی سوچو کو دیو کی امت تا کم میدان کی ضرورت ہے یقینوں کہ عقیدین نظریہ دا میدارونا منصبہ کل کر زمانشتا پا معاشرے کے احادیثوں باندے اعتراضات شروع دی منصبہ کل کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین عظمتوں باندے حملے دی منصبہ کل کر کتا سو ہو رہی قسم دے رد سبا زمان دا کلمے پوری خلق و رسید اللہ احادیثوں پوری خلق و رسید اللہ یقینوں کہ ممتغ طاقت نلو بنزم منٹ چا سر خبر ہوکو بلکہ کتاسو ہوگوری آئی روز بلو رزم یو جاہل اعتراض کے پا میڈیا بندی چلے گی رزم دے سمر طالبان مولایان چی ما سر رابطہ کی دو عمرہ عوام ما سر پدی تو دریو روز کی رابطی ندی کڑی اگر ولاڈ دے وہ یہ منگ پا نیت کی ولاڈیو منگ پا نیت کی درو ہوایو دو رکاتا ریو سڑی نشوی دی اگر آگے وہ یہ سلور رکاتا مجھکو ما تو سو کسانو ویلا ما پرون پہ مایو کلپ تفصیلی ریکارڈ کردے دنن بشاید پنیٹ باندے راشی ما غطر ویلا ما اتو سوچ ہوکا موی سلور رکات پرز منسکم دنن مسوخی مورتن یو جملہ داشوا دویم جملہ زمان دارا پدی حضر امام پسی مطلب دارے ما اقتداء کردی پدی حضر امام پسی اقتدائی تو بے حضر امامی مورتن دا خود جدا جملہ دا دا ولی جملے سرے تولی تڑے دا ولی جملے سرے تبزور تعلق پیدا کے بے پمنگ باندی اعتراض کے جاہل دغا ہوا بھی تو عمر حد درجی جاہل لے چرا عوامو پر نیت پا الفاظو باندی رکھوئی گی اعتراض پمنگ باندی کئی اور موضوعی سر آگا سرا یہ رب پختو کی نیت کول بیدات دی مارا دنا پرون دادی کتابونو ورطمہ خودلا ستا کتابونو لکلی دی چلو پسلکی با قص کے ارادہ بکی سبوئی درن ما سپخین منسکوم دا کم تیم منسکوما چار پارے کوما سورکات کوما دیو کتابونو لکلی دی سزنو تعین بکی مورتل عوام دی پریک دا ملایان دی رمخی دکا عربی خو اغویتم نورزی پدا سڑکی با پاربائی کی کم نیت کئی او جو حال دوم رزیاد دی ابلا ورز ہے بل بیان راگے دا جوند میں اگر خود بچ آگی تا ذکر ویلے شوے دے قرآن مجید ورطا ذکر ویلے دے اگر پا پختوں کی کئی او کل جدل کل نیت خبر رالا اگر پارا عربی ضروری کرنی
برن محترم عرض میں کہو منگو تاسو چخبر عقائد نظریات علا وجہ البصیرت ازدکو یقینو کہ منگو تاسو یا دا امت دا گمراہی ذریعہ گرزی گو یا با دا امت دا ہدایت ذریعہ گرزی گو اللہ دیو کی چھ منگو تاسو دا امت دا ہدایت ذریعہ گو گرزو دا گمراہی ذریعہ ودا گرزی گو دیو جن از دعوت در کو ما رازی کال منگ سر تیر کئی خپل دین خپل عقید نظریہ خپل مذہب علا وجہ البصیرت ازدکی چاہر مناظری منگو دیر بار در تمنگ ننوائیو لیکن کم از کم تہم رکھو کا چھ تا تا اشکال رازی کم از کم ستاپ گاون کے اسو گمراہ کی گیا اور گمراہی نہ بچ کے کرا اللہ رب ذوالجلال دے منگو تاسو صحیح وارثان جوڑ کی اور اللہ دے صحابہ کرام و سرا منت صحیح محبت نصیب کی و آخر دوانا